بلای یو د غیر ته قران کریم اورا چي او د ملو کتاب تورات اورا چي چې د چاول وشو د په بتله دا او چې چاول پوتې شو ير ونسلو بدا په حق شاه عبد العزيز رحمت الله عليه سوچو چې په داسې سنوکتا ده درسري هغه د چې جدا چیلنج مندر د خدایو قدم مخشه کېږي وای چې سرنګه وای چې ته د تورات په سینا پیره ورسه وضوء دا قرآن کریم پر سینه پی نمونسی بے وضوء تا دوارا ایر تا ٹیپی ناو کو چکیم ہو سوئے دا پا باتینا و چکیم باشو بے دا پا حقا را پدری پسٹ شوئے چی بیل کو نا تایی دا دا تینے کہ مکاخری کتاب پر ترو را چاہو خوشادو دے چنانا خلی کتاب نانا دے کتاب بے عدبی نکو مو بدی دا کتاب کو زون نا مو بدی دا کتاب در قرون لا چه کتاب میں سوئے دی بے دا دیا اکسر ہو دا پدری ورسې اقرار وکړو چې مو په خپل کتاب داسې مثاله لګولې و چې کله ير تا چې لوا ير څه دونه دا ير څه دونه په چې ته دون ور سره وتړې یقینا نه فلم بدل چې قران کریم په حق ادا او رب العالمین کتاب دی ور قران کریم د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام هغه معجزات چې نبی علیہ السلام کله دنیا نه تلل د سور رسیم سره کولوست اور نبی علیہ السلام معجزے دوی معجزے ایتا موجود ہے موسیٰ علیہ السلام تا اللہ پاک تنگی ویروا موسیٰ علیہ السلام کل آڑے ودے گردہ ودے جو دخ پلے بدت کو ویغی ویغی سپین دے جوڑو دے گئے تنگینا آڑے ودے ہوتا گردہ ودے کہ موسیٰ علیہ السلام آرام کو بیودینا سوکی دور جوڑ ویدے سوکی سوکی درہ کرو اور میدان تیشے دے تنگی دے بلف چار کمولا بلف سر دا تنگینا بلف جوڑ شو جته وخت فرعون مقابله شله نو دغه نوې اژدها جوړ شو چې فرعون د موسی عليه السلام ورغی نو ټنډي ورته راځي دغه ټنډي د دته اژدها جوړ شو چې تبینه لیکي تاریخ کې تبینه چې دغه خلومی تکړه فرعون پر ورغول شو ها دمره خلومه چې لون دې ورشن ته په ځکه پرتا و په پوسټ دې بل ځمو ورشن چې د فرعون په محل پوسټ پرتا فرعون ته په دا ورځ پیند ته و د سینه لګیدلی دا د موسی علیه السلام څنګه و دا د معجزه وا خو چې دا یو به معجزه وا چې موسی علیه السلام نشته معجزه نشته عیسی علیه السلام ته الله پاک معجزه ورو چې په مړی باندې څنګه تیرا کا به مړه رمدایش برس مراد باندې ویلو ستر ک الله پاک په ټیک مدر داداړین چې د مېر نړین پیدا و نو سترګې باندې ویلو ستر ک الله پاک په ټیک પછી موسی علیہ السلام معجزه وا چې عیسی علیہ السلام نشته معجزه نشته قمیص یوسف د یوسف علیہ السلام قمیص تقریبا د یوسف علیہ السلام د یعقوب علیہ السلام په میوشه تقریبا اتیا کوله جدای راغلی د نه روایت په مون بنا باندې ودای اتیا کوله اړیندا یوسف علیہ السلام کته درونه چې د موخت د فلور پستر کې و چایي اځه اتیا وس کوله اړین سړای چې الله پاک هغه ته شفاعت وچه یوسف به کمیس یوسف او یوسف علیہ السلام نسته به کمیس یوسف نسته حسن د یوسف علیہ السلام د معجزه رب العالمین چې دغه کې حسن وردا جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې الله پاک د حسن پیدا کړ به د صلح هي شو یو کام صلح ته جنت ته لوړ یو هي دنیا ته دا یو هي بیا په صلح ته اسلام دا یو کام صلح هي حسن تنها د یوسف ته و دا یو هي ټول دنیا ته تقسیم شو دا یوسف علیہ السلام حسن مصر سے چکاہت تو لگی تھی کاہت تو لگی وزیر دای چې جی خادونه ګدامینه خلیصه علاقه ودله کڅلی ته سپیل میسته کړو ته جغم ما کوي خلک رجا ما کله اعلان یو کده په مخه مثال پرانه کا پردا پرتا یوسف علیہ السلام په مخه پردا همیشه د مخ پټي هغه نه یو څه ډیرو چټول خلک رجا ما سره چار ثړی تل کې مې جو تاسو ته د دې وچار ثړی ته دی رسنه مې نه یا خلک رجا ما سره یوسف علیہ السلام مخه راوړي هغه خلک او ته وکړل ټول خلک به هوښ کړی یو جاره سره به هوښ وګاورته په هوښ بیا یوسف علیہ السلام خپل مخته وشو سپیل میاشته بغیر د خروق او د شوکنه د مصر په خلک تر کې
د یوسف علیه السلام حسن او چې کله یوسف علیه السلام حسن یو چې یوسف علیه السلام دسته حسن نشته یو د میرو ته پیغمبر د علیه الصلاۃ والسلام رب العالمین هغه ته دا مجدې ورکړي چې د کیمه نه پیغمبرانو ته بلکې په د میرا پیغمبرانو نه دیو ته ورکړي دا په دا تفصیل کوي ته چې موسی علیه السلام ته الله پاک مجدې ورکړي دا ټول نه غټ یو مثال ته پېښ کړي عجیبه مجدا میرو ته ستړي داسې چې موسی علیه السلام مړی ځم دیول دا په ټول نه غټ میرو ته ستړي عجیبه دي جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی سے صحابہ کرام ته تقریر کو دیواد خجیره سټاو پاوه نوستو صحابه کرام ته بیان حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ منبر جوړ کړ بیا ستل لري کړل جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام په منبر کې حضرت صحابه کرام فرمایي چې می د زړو आवाज ورېده چې کله نو کتل هغه وچه ستا د حجرې چوا چې کولې وچوا اپ جوړو رئیس جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام د منبر نو ورته څه پاګه باندې بیل پکړه واغه ته تسلیم ورکړه ولوسی پکړه چې په اخر وخت دغه حجرې سټه داسې سلګي کولې لکه دا بچای چې مرور شي او مېری رودی کو بده غلا خوشي خپل سلګي کوي عیسی علیہ السلام کے مڑی زم دکری خواہ مقصد زم دائی خو کنا اجیر سٹے سے کی منا زم دینو کی منا ہو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جدائی بندے اوچے خجیر سٹا زم دسنی ردے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات نہ بعد نن ہم اسے گئی چې د پیغمبر په پیغمبري باندې مت دلیل پیش کړ نو پیغمبر په پیغمبري باندې دلیل قران کریم دا قرآن کریم فرمائی وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کتوتے شک وی چې قرآن کریم د الله کتاب نه دا به قرآن کریم باندې یو وړي کا سورۃ ان اعطیناک الکوثر باندې سورۃ ته جوړ کوسه رب العالمین په دې چې فرمایي چې خلی دی نه پریون دا اور سره غاټ شي سمره دې دی خدایو دې دا ټول د سوا د الله نه ټول دنیا دا غاټ شي شیلن دا د قرآن کریم غو د یو وړي کا سورۃ جوړ ترنه وخت راځي ته د کمپیوټر د مناظره دي دي و د عربي هغه بدونه زمانہ چې و دغه نادي دی او قرآن کریم غو د سورۃ څخه جوړوي دا ما مجدا د نبی صلی الله علیه وسلم د حجونه کتلې د خدای د ملت ستاره د حجو شیطانون ودی هر حجی درې ورته شیطانون ودی درې ورته و درې ورته هر یو حجی او گچکیرو خلی و دا شیطان ودی مسئله دا دو شیطانون په مینا شدي و د مینې کوڼي استعمالول دا جید نه دي مزدلفه نه وروړي تاسو کتلې دغه حجونه د دې کثیر جوړ کړی به غوړې تاسو استان دا ولګاو چې دا شیطانون چې د وشتل شي و هر کول د حجون جوړېږي چې نن کورلاوي ته ورسېدل چې هر حجي یو شیطان ولي او کټکی ولي ورغنا ولي درې ولې ولي دغه شمره بورا جوړه شي 1300 سال راته یار له سوي کول را صدقه کوي ته چا پته نه دی وړي چې شمه روي غام را پروتوي دا جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې د کیمه حاجی حج قبیل شي راځي موږ ته ست حج بیت الله نصیب وای چې دغه کټکی چې دی هغه ورکېږي چې د چا بدبختی ولا قبیل نه وي بعد دغه برکېږي او د دې پته کېږي اس دفعه کو رسول چې حکومت انتظام کوي د شي کمای نه غنی دا راځه د نبی صلی الله علیه وسلم د پیغمبري معجزات نو قرآن کریم د جناب نبی کریم علیه السلام معجزات او رب العالمین فرمایي چې مونږ د اعتراض او د خپلت کوي چې الله پاک فرمایي چې دموي دې ته خبره ویژه الله پاک ته تاسو د جزای خیر ورکړو دا ته دا کلین واستای چې دا د خاموشي ته محبت دغه وجنه موږ د مور خلیتا د مور توفیق ورکړي چې د مور صرف دایما خبره خیری شي تاکي چې د رمضان د اخیری ورځ نه دي سبا وګاته خلک اعتکاف کوي سبا د مولدګار نه بعد میرا سترګې دی وو نه مخ چې شي مولدګار مين دیو کې دغه د بد کپې مې په بدلولې یا تړای لنګ دی یا د څه کو پروا نه په چستر کې دی وو د په اعتکاف سره دا اعتکاف یو څه سوګ ده
د حج د عمره مرسوم د حج د عمره مرسوم د یو ورځې اعتکاف د په فضایل رمضان وګوري دا د یو فضایل عمل پرې کوي د سونه برکت په هر جماعت شه د څه وګوري چې درې خندق سړای خلیل جهنم نه لري کېږي و یو خندق د مشرق او د مغرب هم نشته اس په دا فضیلت کې په شدنه څه کدا فضیلت نه ته پیدا هم په ټیم دې پلای و دې مرا قدر دا کې چې اعتکاف صدا دغه مثال راته د شیخ ذکریا رحمت الله علیه فرمایي لکه یو انسان چې د خلق نه جدا شي او د خدای سره په یو ځای کې دنه او څه مقام وستا دنه علماء فرمایي چې دغه داسې مثال ده لکه د رب العالمین په چوکاټو شو ودانې لا سره د په دغه دنیا کې بخیل نه بخیل سړي دروازه ټکوا ډېر بخیلیا چې لا سره د تو ته پرې کیه ودانې غوړې نو کډېر بخیلیا سوې ډېر په کنه رب العالمین خو کریم الکرامات ټول کریمانه نه دیو کریم دای دا چې هغه په دروازه کې یو سړی چې نه وته لا سره د دروازه ټکوي دا کولاو شي کنه دل اعتکاف دو فائدې سوا یو برکات دادا دوما فائدې غټه دادو چې یو سړی په اعتکاف کې پرې وي نو دغه سړی د خیب او د پرتای د لوستای وی لړای خروب شي د ټول عبادت نو چې دا ټول عبادت نو په مفت شي ته د ليلۃ القدر د شپې سو پیلوي وری ليلۃ القدر شپې شي ویلو کو سوي چې دغه سالمه علامه ما ورته علامه دې ویلو ته ځکه علامه دې ویلو ته څارو رب العالمین په دا باندې باقاعده ملائکه تشکیل او دنیو طرف ته جبرائیل امین په خپل مختم دغه تر کې دی ټول ملائکه کې دی هر کیر او هر دال او هر جګړه او هر تنبی ته داخله کیم دا خلق مدد کوي دا هغه په مدد سره دي شریکي او دې په داغونه باندې امين د چا سره ملائکه دغه ته ملاقات کوي د چا سره لوس ملاوي د چا سره غیر ملاوي دا ته خلق ستا دا ته روایت نشي تللی دي چې هغه خلق په اعتکاف سے پر رمضان په ویسه باندې جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دې دا دې اعتکاف برکت نو ملائکه رسی وای ته په دال باندې ګرځي ایواډه لسی او بلارتي ایواډه لسی او بلارتي ایواډه لسی او بلارتي باقي علامه ما وړه علامه د حد سره چارو دا وګورئ چې الله چې د اعتکاف د نبی علیہ السلام له توسه چې پاواله میاشتې ټوله میاشتې اعتکاف د باقي نبی علیہ السلام ټول عمر د اخیری رسول د اعتکاف په ژوندۍ کې نبی علیہ السلام یو په اعتکاف پرې شو او ته په ژوندۍ کې یو دانا کړل نبی علیہ السلام پریشان نه وته کړه کله خدا په کو څنګه چې په ځپان سره یا ودا په صحیح نیت باندې چې په داسې کې سکون د دمر سکون دته په دالې په مرګ کې چې په دا په څه تیارې په دا بدرې په دا کې نشتا په دې ځای کې په اعتکاف سره او کاسو وخت ته دا اعتکاف خان اوسو الله پاک دې موږ ته ستناسي دا اخیری لاس ورې چې دی په هر موسم لاس نه کسون جهنم نه وځي ټول رمضان شي د تیمر رمضان سے ټول رمضان سے لاس لکه هر موسمي سبوا په یوستم پښپا باندې سبوش باندې یوستم رب العالمین دې د ټول رمضان امر پداش په پنجاب بدا یوستم ملاجمه کا د ټول رمضان ملاجمه کا د یوستم پښپا باندې ټول بدا یوستم او ټول رمضان جمع کا چې د یوستم پښپا باندې دې مرماتي او بیا دا د یوستم پښپا بیا د یوستم پښپا اخیری شپه خو پاسپورې سلای له پنځه دا چې به یو سړی په دې مر رحمت الله ما فرمایي خدا بدبخت ده ده په دې وجه د میلو تاسو د اخیری لاسو درې دي فکر چې یا الله تو مت پر رمضان سے تو مت پر رمضان په زندگی سے روکړه دا بل وخت مې یو کتاب کې دکړه یو بزرګ فرمایي چې کیم سړی ته چې د الله پاک رمضان ویل کې کنه کیم قوم ته دغه معنا دا چې مونږ ویلي چې الله پاک د سړی دی آداب اراده شتانه چې الله پاک چې ته رمضان نصیب کړي کنه رب العالمین د سړی ته وایي چې د آداب ورکول اراده شتانه جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې الله پاک پر رمضان چې دمر معافي کوي لکه د بنی کلاب اړه وځي بنی کلاب د یو قبیله په مدینه منوره د
دغه روټین داسې و چې کم از کم د هر سړی 1500 کمه 1500 کمه رمنه و اوس په تا 1500 2 درې 15 راځه چې کله وې دی اړه د مېرو وته به دی یو غره بل غره سره ټوله فدا وډا نبی علیہ السلام فرمایي چې دغه په داورین الله پاک دې ته سن معاف کړي استنن خالد اسوس کوا چې الله په داسې مونږ مارو غلې کړي کله په داسې نه یو غلا ډېر بدبخت نه الله پاک ته مې ته بدبخت کړي دیو جن په هر حال دې مې د کونه الله پاک ته مبارک وي مې ته صدا مینا الله پاک ته مې ته صدا طریقې ودا ارزید الله پاک په خپل دربار الله شي کبیر او منځره کې دغه اخیری ورځ دا فکر کوا چې الله چې محروم شي او یقینا محروم کې نه چې الله پاک ته توفیق درکړي کنه په داسې نسمه حدیث ہے الله پاک دې طریقې توفیق قادر کوي او دې توفیق قادر کوي به امید لرا چې مخدر بدبخت نه وي د الله پاک راتینا الله پاک سے کرتینا الله پاک ته موږ ته سونه راځي نو ټول ملګری په شوق سره په اخلاص سره دعا وکړي الله رب العالمین دې موږ ته د مود ګډه عبادت کوي